ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى من تشد من تنشد جان شدي من تشد من شدي من تنشد جان شدي تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری درود شریف وای اللهم صل وسلم كما تحب وترضى زما زانو نن 31 مارچ 2025 من جامع مسجد بیت المعمور کراچی کی د عید الفطر د اجتماع فنسبت باندې راجمع مسلمان قوم ته
خدای د خوشحالۍ 2 ورځې ورکړي د نورو قومونو هم د خوشحالۍ مناولو ورځې وي او فرق دا ده د نورو قومونو چې کومې د خوشحالۍ ورځې وي د چا د خوشحالۍ د ورځې نسبت د چا د کارنامې سره وي یا د چا د پیدایش سره وي یا ازادي سره وي مسلمان واحد قوم ده چې د مسلمان د 2 ورځو د خوشحالي تعلق هغه د 2 اهم عبادتونو سره ده روزه ډېر اهم عبادت ده د دې اهم عبادت بدله کې خدای مسلمان قوم ته د وړوکي اختر د خوشحالي د ورځې موقع ورکړه قرباني ډېر اهم عبادت ده د قرباني بدل کې خدای مسلمان قوم ته د لوی اختر یوم الاضحى د ورځې د خوشحالي موقع ورکړه رمضان میاشت تیر شو د سیزن میاشت و آغا مبارکه میاشت و چه قرآن فرمائی شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان دا اغا مبارک میاشت دا رمضان چه انزل فيه القرآن اگرو مسلمان قوما دا خدای عظیم و شان کتاب قرآن هم دی میاش کی نازل کرے شوی دا دا رمضان دا میاش دا وشتم تاریخو چه جبریل امین دا لوح محفوظنا طول قرآن راول دی اول اسمان تا دا دا سیزن میاش تو عظمت میاش وستان تیر شوا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه رواه البخاري ومسلم حضرت ابو هريرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے للصائم فرحتان دروجدار لفارا دوی عزم خوشحالیانی دکنا هر روجدار لفاره دوی عزم خوشحالیانی دی یو خوشحالی دنیا کی ده او بل آخرت کی ده ده دنیا خوشحالی کم ده فرحت عند فطره دنیاوی خوشحالی ده روجدار لفاره داده چه کله مخ کی ورته روټي او بار چفراته دا مسلمان دا اذان په انتظار ده دا وخت کی ستاوړاندې روټي او با شربت تر چفراته دي
ته د اذان په انتظار یې چې اذان به کله کېږي ستا د خدای د حکم تابع مخکې روژه نه ماتوې وږی یې تږی یې هر څه درته پراته دي نه یې خورې نه یې څکې ولې ته زه مسلمان یم زه موحد یم زه د خپل رب د حکم تابعدار یم چې زما د رب حکم نه وي شوی زما د رب د طرف نه اعلان نه وي شوی نه څه خورم نه څکم بند فرمانم که امرش از خدا بند فرمانم که امرش از خدا که گدا باشم گدا باشم گدا توازد اخبر رب زوکم تابعدار یم اچانک اذان شو اللہ اکبر اللہ اکبر ڈائریکٹ تپ ابو ورلے پروٹھئی ورلے اوبا شربت دی اس کا لوٹھئی دی اخوڑلا فإيمان وایدغ وقت کی تات څومره چین سکون ملاو شي څومره خوشاله ده جناب رسول الله فرمای فرحت عند فطره دروجه لفار و خوشاله دنیا کې ده هغه دروجه متولو وقت کې ده اوس بل خوشاله بیا کله ده غوخه دی په غوخه ترکاری دی کما خوخه وفرحة عند لقاء ربه دم خوشحالی با دم سرور خوشحالی با علی روجه دار تملاوش عند لقاء ربه چکلا قیامت کی جنت کی دا خدای سر ملاقات اشکنا خدای با حجابنا دا مخنل رکڑے او خدای با بخبل جنت تشریف راوڑے سلام بالا واچی کنا سلام قولا من رب الرحیم جنت والو تب اللہ سلام واچی چه السلام علیکم او جنت والو روجدارو زستاسو نرازی اما بیا بچرتم در نخفا نشما دوی با دا جنت نعمتنو کی مصرف وی چه اچانک خدای سر ملاقات اوشی اللہ فردی دمین لرکڑی کنا جنتیان بٹو اللہ سی دا خدای دیدار کڑے قرآن کریم فرمائی چه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة دیر مخونا با دغور ازبانی ترو تازوی جنت والو روجدارو مخونا با قرآن وی ترو تازوی کنا ترو تازه بولیوی دنیا کی هم چتا تکل خوشحالی ملاوش دنیا کی اد خوشحالی کیفیت د خوشحالی اثرات ستا پا مخبان اخکاری دنیا کی هم چکل تغم کی اد غم اثرات ستا د مخنخ کاری دخلین دی زر جورا بجوڑوی کنا قرآن کریم فرمائی چی دیر
چهره ډېر مخونه به تر و تازه وي دغه د قیامت په ورځ باندې تر و تازه به ولې وي دا مخونو کې به تازګي سرور خوشحالي په څه وجه وي په دې وجه الی ربها ناظره خپل رب ته به کتونکي وي که نه چې خپل رب ته وګوري د خدای ملاقات وشي د جنت حورې د جنت غلمان د جنت نعمتونه به ټول هېر شي چې د خدای د ملاقات نه به بل عظیم نعمت وي نه که نه رحمان بابا فرمای چې ځان جهان میں وارستا فمینه هیر شو ځان جهان میں وارستا فمینه هیر شو نپویگم چی ځان څه د جهان څه ده ته چې نګورې وما ته لږ مې پوکړه په دا کار کې دې ضرر و نقصان څه ده که ستا سترګې دې قاتلې زه مقتل یم وایه نور دې په خاطر کې ارمان څه ده هر چی وایستا رسید رحمان غاړه وتوانا وتدلل دناتوان ساده چې جنت کې د خدای دیدار ته داسې وګورئ نو د جنت نعمتونه به ټول درنه هېر شي د خدای ملاقات به د دنیا د ورځو په مقدار دومره وخت کې به ستا درې ځله خدای سره ملاقات کېږي بیا الله به درته وایي چې دنیا کې د رمضان میاشت صبح صادق نه والا غروب افتا پوری تابا د مفترات ثلاثه د خوړلو اسکلو جمانه به تا ځان بچ کړیو وگئی بوی تو گئی بوی نفس بدر باندې غالبو بیا بهم تا څه حرکت نکو ځکه زما حکم تا به ځای کړی اوس دغه بدل کی الله به درته وایي چې اوس څه وکړه كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية او جنتیانو روجدارو خریس گئی دے جنت کے دا دا جنت نعمتنا ډیر مبارک دے دا خریس گئی کنا مبارک بدی دے چی نتین سٹا جوڑے گے نتین متیازی جوڑے گے
د جنت خوراکونه چې هر څومره ته خورې هغه به خوله کېږي که نه د خولې نه به دې داسې بوی ځي که نه لکه د مشکو او د عنبرو که نه كلوا واشربوا هنيئا خریس کوي کنا دا مبارک نعمتونه دي دا د څه بدل کی بما اسلفتم في الايام الخاليه في الايام الماضيه اغا مازی زمانہ کی دنیا کی چروجہ کی بتا چنا خوڑل نبدس کل کنا دغا بدل کی او جنت کی خوریس کئی کنا خوریس کئی او جنت کی صدی خدای مسلمان قوم تا چه تیار کری دی کنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرؤوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين رواه البخاري ومسلم حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ اللہ فرمائے حدیث قدسی دا حدیث قدسی حدیث دوائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نے روایت نقل کرے اللہ فرمائے اعددت لعبادی الصالحون اللہ و امام مخکلا تیار کړی دی کنا د نیکو بندگانو لپاره تا چټول میاشت روزه ونیوله نو ته نیک یې نه چا در باندې زبردستی کړې ده نه د چا د یرې نه دې نیولې ده نه دې د ریاکاري لپاره نیولې ده صرف د خپل رب د رضا لپاره چې زما د رب حکم ده که نه ستا نه بل نیک شته نه که نه د داسې نیکانو خلقو لپاره الله وایي ما مخکې لا تیار کړي دي نعمتونه که نه جنت کې څنګه نعمتونه ما لا عین رأت داسې نعمتونه دي چې د چا سترګو لیدلې نه دي که نه ځکه د جنت نعمتونه چې دي دا د دنیا سترګې دغو برداشت کړای نشي که نه دنیا کی چتا 12 بجے وقت کی دنور دے سترگی تداسی کتایشی اوبل سترگی میں بری دنور تا کتای نشی دنور برداشت نشی کرائی دا جنت نعمتون چی دی اغسطا سترگی برداشت کولی نشی دا چاستر گولی دلی ندی التبا بیا اللہ دسترگو کی طاقت واچوی کنا دا سی نعمت ندی چا اللہ وی جناب رسول اللہ دا اللہ دا طرف روایت نقل کوي چی مالا عین رأت چا دا چاسترگو چرتلی دلی ندی ولا اذن سمعت نہ د چا غوګونو هغه نعمتونو بارکی دنیا کې څه اورېدلې دي ولا خطر على قلب بشر نہ د چا انسان کې دغه نعمتونو تصور راغلی ده نه راتلای شي
زکه زمون د قوی باصره د قوی سامعه د قوی مصوره نه دا نعمتونه بل کردی کنه اوچت کنه فقرؤوا ان شئتم کتاسو غواړئ رسول الله فرمایي د قرآن د آیات تلاوت کړئ قرآن کلاو کړئ او د آیات تلاوت کړئ د آیات کې الله فرمایي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين یو نفس تا دا پته نه لګي الله وایي چې ما د کوم نعمتونه پټ ساتلې دي داسې نعمتونه دي چې د سترګې به پېښې شي چې جنت کې وګوري کنه جزاء بما كانوا يعملون دا نعمتونه د هغه اعمالو بدل کې دي د روجې وغیرې بدل کې دي چې دنیا کې به دی کړو کنه او جنت استاد محترم قاضی محمد امین صاحب نور الله مرقده فرمایل چې څه مزید ټول فرتی دي وما وتاتا چې څه مزید ټول فرتی دي وما وتاتا زړګي از چې زود محبت بولې دنیا ته لخندا ډکې خولې جوړېږي نه جړاته لخندا ډکې خولې جوړېږي نه جړاته زړګي از چې زود محبت بولې دنیا ته ابد الاباد پوری جنت کی بخاندے غم بنوی دکھ بنوی پریشانی بنوی ٹینشن ولی داسی ناستے لکا کڑکا چرگ زانا دی کڑکا چرگ یار آج بہت بڑا ٹینشن پول ٹینشن یان شو پول وسواس یان شو یو بجلیگر ملالا دا خدای پا پزل باندی نا ٹینشنی شو نا وسواسی شو تا زمان پا دی علاقہ باندی چمرا سخت حالات تیر شو تاس ٹول ٹینشنیان شوی وسواسیان شوی زنا ٹینشنی شو نا وسواسی شو زکا دا خدای پا پزل قرآن سر میں تعلق نا دا چا ملاقات باندی زدمرا خوشحالی غم دمر سرور خوشحالی نراتا ملاویگی نپا بلچا لکا قرآن تا چی گورم تفسیر چی مطالعہ کو رسول اللہ فرمائی چی فقرعو ان شئتو رسول اللہ فرمائی چکا تاسو غاڑی تاسو پڑھاو کڑی قرآن کلاو کڑی قرآن چی کلاو کڑی تاسر خبری کڑی استاد عرب کتاب دا استاد عرب عظیم و شان خط خدای تا ترا لے گلے امام غزالی رحمه اللہ حجت الاسلام امام غزالی نور اللہ مرقده رحمت اللہ تعالی علی رحمتا واسعہ فرمائی چی دا دوست خط در تراش دا دوست خط کا پخبل تا تا پڑھاول راځي نو په خپل پڑھاو کړي که په خپل نه درځي نو په آس یا په اوخ یا په خر باندې خپواړوي هغه زمانہ کې دا سوارلیانې وي لري لاړ شي لري یو کلی کې یو مولا صاحب یا خط پڑھاول والا وي هغه ته زما دوست خط را لېږلی دی ته وګوره چې دې کې ما ته څه لیکلي دي چې هغه د دوست خط هغه درته وایي ته داسې مسکی واجیو زلی بیا پڑھاوک جیو زلی بیا پڑھاوک جیو زلی بیا پڑھاوک بیا خط راوڑی کیتی محفوظ دننا تقریبا کم سے کم 35 سال
15 کاله مخکې زه پېښور کې ومه بلوچستان ضلع فشین کې زما استاد محترم و خطیب اسلام حضرت مولانا محمد طاهر صاحب کاکړ موبایلونه فونو ما ته خط را لېږلی و پېښور او استاد مې را لېږلی و خط ما تر ننه لفافې سره داسې ایښی ولې مې ایښی نو دا زما د استاد محترم خط استاد مې وفات شو امام غزالی فرمایي د دوست خط تا محفوظ ایښی وي بل ته واده راته پړاو کړه چې دوست مې دی کې څه لیکلي دي اوس خدای هغه عظیم خط قرآن پاک 30 پارې جبریل تورکو جبریل رسول الله صلی الله علیه وسلم تورکو د رسول الله د لاس نه تا ته دا خط ملاو شو په اسان سره ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهل من مدكر فهل من مدكر قرآن الله قرآن ما آسان کړی د ویلو لپاره څوک شته چې وایي امام غزالی رحم الله علیه چې ته دومره بې وفا یې ځان د خدای عاشق بولې عاشق ته خو د معشوقې خبرې خوند ورکوي که نه دا عاشقو به بل شي باندې تسلي نه کېږي لتې چین سکون نه میلاویږي که د دنیا نعمتونه یو عاشق ته کېدې هغه عاشق به داسې ناست د معشوقې خبرې ورته شروع کړه هغه به خوشحاله شي که نه اوس ته ځان د الله عاشق بولې که نه او الله چې کومې خبرې د قرآن شکل کې تا ته رالېږلې دي قرآن کې الله تا ته فرمایي چې الله ولي الذین آمنوا او ایمان والا لاس را اوږد کړه ما تا ته د دوست لاس درکړی ده زه د هر یو مؤمن مسلمان دوست یم الله ولی الذین آمنوا خدای مونږ ته د دوست لاس را کړی ده اس کا دنیا کے څوک وی کنه ستا یار دوست ہے توجہ اس نے مجھے دوستی کہا دی ہے یہ میرا دوست 15 منٹ پس پون دوست ہاں جی کیا حال ہے یار آپ نے ہمیں بلا دیا بار بار مسقال پون ملاقات مور و فلار دی هم د دوست لپاره پرېښې دي که نه مور و فلار دی هم پرېښې دي جناب رسول الله فرمایي چې داسې زمانه به راشي چې ادنا صدیقه واقصى اباه وجفاء امه دا زمانه براشي چې دوست په ځان ته رانږدې کړي واقصى اباه مور پلار به د ځانه وشړي که نه دوست سره به وفا وکړي که نه او مور پلار سره به جفا کړي ته قرآن کلاو کړه قرآن تا ته وایي چې ووصینا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك إلي المصير تدا د خپل رب خط کلاو کړه چې تا ته رالېږلی د قرآن دې خط کې الله تا ته لیکلی دی چې مور فلار سره احسان کړه مور فلار ځان ته رانږدې کړه پلار
په یو اوږه کېنوه مور په بله اوږه کېنوه ځکه دا ستا مور ته خېټه کې اوچت کړی وی که نه ته په خېټه کې غټېدې وهنن علی وهن مور دې کمزوریه کېده که نه ته غټېدې مور به دې فاسده هم نه شوی هلته ته غټ شوې خېټه کې مور به دې د دیوال یا یو شي سارا داسې واخیسته او په مزه مزه به داسې پاسېده چې هلته د بلدین ته تکلیف جوړ نشي من نشي الټه نشي کوي اوس ته وا چف کا موړې چف کا پلاره دا الټه پلټه خبرې مه راته کړه که در پاسېدمه نو په دې ډنډه به دې ټوکړې ټوکړې اوس قرآن ستا ذهن جوړی چې وهنن علی وهن مور ته په دې خېټه کې اوچت کړی ته غټېدې مور دې کمزوریه کېده که نه بیا دوه نیم کاله شپه کې به لس ځله درته راپاڅېده تا به ای مور به دې راپاڅېده سینې ته بې نږدې کړې پوی بې درس کولی که نه خو الله وایي زما دا هم واوره زما آخري دم کې هم الله وایي واوره حکم یې هم واوره ان اشکر لی ولوالدیک او بنده زما شکر اول ادا کړه بیا د مور فلار شکر ادا کړه زما شکر دادا چې وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا زما شکر دادا چې دا سر دا تندی بل چاته مخکته کوه کنه سر بل چاته مخکته کوه ماله سجده کړه رحمان بابا دنن 328 سال مخکې فرمایي چې همره سر دی وخپل خدای ورته ټیټ نه ده همره سر دی وخپل خدای ورته ټیټ نه ده لکه ټیټ فلور د خانو د نواب زما شکر دادا چې صرف زما عبادت کړه د مور و فلار شکر دادا چې د مور و فلار اطاعت کړه د مور و فلار فرمان برداری کړه د مور و فلار خدمت کړه کنه او که زما شکر یا د مور و فلار شکر دی ادا نکو کنه الی المصیر بیا چې زی ابازول برازی کنا زما طرف تراجی بیا بتفوس در نکڑما نو امام غزالی رحم اللہ فرمائی چې تد دی خپل دوست خداسی کلاو کرا دی قرآن کی اللہ تاتا دا ټول ژوند تیرولو دا آخرت هر څه خدای در ترالی گلی دی در تیلی کلی دی کنا قرآن تا چیتا اگوره قرآن ٹنگ را انہیں سے نو قرآن بتا دا سی روان روان کڑکنا سیدہ بدخ پل خدای سر ملاقات اکڑی جنت تبدی ارسی کنا پینزو وقت پینزو منزنوں کی ٹھول سورہ کتو ندی پینزو منزنوں کی ٹھول سورہ کتو دی 32 رکعتونه مونږ 15 وخت خدای ته 32 وار درخواست ورکو د دې خبرې چې اهدنا الصراط المستقيم او خدای منتصد لارا او خیکنا اوس دا لار څوک خي
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله وإذا قرآن چه دا تا تسد لار خی کنا دا سلار در تخی چه سد دی جنت تبوزی او سد دی خپل رب تبوزی کنا رب سر بدی ملاقات اکڑی کنا. نوار می داو تا دا خپل رب دا خط گور پری خید مخکراشی زایشتا مالگری لگ تنگ تنگ سرکینی رست ملګری مخکې راشي ځایشته لږ تنګ تنګ سره کینی گزاره وکړي ثواب شي. نو هر مې داو چې تا د خپل رب سره چې په چا باندې تا عاشق یې هغه سره تعلق جوړ کړه او رب سره تعلق جوړول دا چې د رب کتاب ځان ته رانږدې کړه. نه به دې ټینشن وي نه به دې پریشانی چین سکون به درته میلاوي. مجنون ګوره مجازي عاشق و یو ځل ناسته مجنون اړې کې ناسته خپه داسې اوږده کړې خپه باندې ریګ را اچي منای روم فرمای چیتی دا ایک روز مجنون را کسی نشست در صحرای نور ریگ کاغذ بود انگشتان قلم. منیرون فرمائی چه او کس مجنون اولید یورز مجنون سارا کی ناستا در ایک نے کاغذ جوڑ کرے دا او دا گتو نے قلم جوڑ کرے دا اغری کلی کی دا سی چی لئی الا بیدا سی میٹھاو بیا اولی کی لائی الا بیا میٹھاو بس دا عمل شروع دا اکس ورطویل چه گفت ای مجنون شیدا چیست این می نویسی نامی لیلا بحری چیست این اکس ورطویل او مجنون فاغله لیونه دا تڅکړه کنا دا د چل فار دیری کې اولې کې چې لیلا بیا اوران کړه بیا اولې کې لیلا بیا اوران کړه دا څه بس عمل دې شروع کړه دا گفت مجنون مشقی نام لیلا می کنم گفت مجنون مشقی نام لیلا می کنم خاطری خود را تسلا می دهم. مجنون ویل تا پدی نه پویږي دا د لیلا د نوم مشک چې زکرم بار بار یې لیکم کنا دا د خپل ته تسلی ورکوم کنا. څو ورځې وشوې چې په لیلا باندې زه عاشق یم د لیلا ملاقات شوی نه ده په ځان نه پوهېږم که نه
کینستم دیری کی چې د لیلا د نوم مشک بشرو کړما لږ به مې دې ته تسلي ملاو شي دا مشک چې مې شروع کو د لیلا نوم لیکم بیا میټاوما رته مې ډېر چین سکون ملاو شو. اوس مونږ ته الله قرآن کې څه وایي چې ستاسو د اړونو چین سکون په څه ده؟ دا یو آیات خو ووایي که دا یو خو ووایي کارټونه ډرامې د دنیا د هر ملک ډمه چې تاسو په فیسبوکونو او یوټیوبونو ټیک ټاکونو یا ګورئ د هر یوې دبرم لا لیدلی ده د هر یوې قبولم لا لیدلی ده چې د دې ډمې قبول اصغر ده که اکبر ده د دې دا وسع ده که ازیق ده په دې ټولو پوی د قرآن وړوکی غوندې آیات تاسو نه ده یاد کړی چې خو مور و پلار بس مور و پلار ما سره ډېر ظلم کړی د قرآن یې نو راباندې ویلی مور و پلار در باندې وایي خو تا غره ورکوله تا منډې وهلې مور و پلار خو موبایل هم نو درته ښودلی مور و پلار خو کرکټ هم نو درته ښودلی که نه دا دې د کوم ځای نه زده کړو خو قرآن هم زده کړه اوس د مسلمان ته چین سکون په څه ملاوي قرآن آیت وایي قاری صاحب یو قاری صاحب ته ورځي الله الله علام اعلان ده د الله عربي زبان کې حرف تنبیه لکه اعلان چې څوک وایي ایک زوری سماعت فرمای یو زوری اعلان واوري د دې نفس به بیا څه خبره کړي چې فلان مردار شو چا نه به ملک نه به روژه نیول هغه مردار شو فلان به قدمه ده د جنازه وي الا خبردار بذكر الله تطمئن القلوب خبردار الله وای ستاسو نو ته چې چین سکون ملاويږي خوشحالي سرور ملاويږي هغه زما فذکر سره ملاويږي او د قرآن بلو ذکر نشته کنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الله دا قرآن چې دا ذکر د کنا کار څومره مال دولت در سره زیات شي مکانات در سره زیات شي د دنیا نعمتونه ټول در سره راشي کنا خو چې خپل رب سره د تعلق نه قرآن سره د تعلق نه خوب بنه درځي کنا د نشي ګولۍ بخورې په زور به ځان خوب راولې کنا او چې قرآن سره د تعلق وي خپل رب سره د تعلق وي کنا بیا د ملنګانو پشان د طالبانو پشان کنا نه به د بالښت ته ضرورت وي نه به د بسترې ته ضرورت وي ما هیچ نه دارم غمی هیچ ندارم دستار ندارم غمی پیچ ندارم طالب تا چاویل یو خان طالب تا ویل طالب تا سر چشتا طالب لر سر نشتا ویل ولی ویل خدت چی نشتا کنا ما هیچ ندارم غمی هیچ ندارم ویل سمی نشتا کنا خدت چی نشتا غمم د چشرا سر نشتا کنا دستار ندارم غمی فیچ ندارم ویل پتکای می هم نشتا خدا چی نشتا دا دی تاویدو دا غمی اخلاص یما
طالب دا اوچ روٹی ٹکڑا اخری بالخ وی آنا کنا سر کی دی پا بالخ باندی کنا خوب ورش کنا تر سار پزان پوئی تاسو قاری صاحب تا دروازه سار اٹکوئی کلکی نو اٹکوئی دانیز دیتا جواب او تاسو جی دوی میں پیناڑول واچوئی یو میں انڈیا والا گولی واچوئی یو می بلد نشی پسی واجو پا خدای می قسمی تر سار می دادوی گناہگاری ندی پھٹی کڑی تپخ پل گناہگاری ورتوائی تپخ پل پا دیخ پل استر کو باندی گوائی ورکوی چدوی گناہگاری نبایدانی حشر کی خوبا خدای تپوز در نوکڑی چی تا چاہتا کتلی وکر پل دی گوائی ورکولا چې دا دوی ګناهګاري مې تر ساره نه دي پټې کړي چاته دې کتلي ډېر کلونه مخکې چې ابتدا کې دا ټیویان راوتلي وو نو کوټه کې یو طالب کوچي وو بل استاذ ورسره استاذ امام استاذ شیخ الحدیث حضرت مولانا سلطان محمد صاحب دامت برکات مولا علی استاد محترم اللہ کوچی طالب ما سرش ہوٹل تلاڑ ہوٹل کی مروٹی خوڑا ٹی وی مخ کی خلقو دیر لوی جرم گانو گناہ گانا اس غنور گناہونا زیاد شوقا ٹی وی دی جیب تر آگئی نو زکا غدر تحال کا اخکار ٹی وی مخ کی لگیا دلے دی کوچی طالب تماویل طالب امون خو پا غلطی را نینی وقتو دا خیال امنو چی ٹی وی لگیا دلائی دا تا روٹوی خورا خو برا ٹی وی تما گورا دی گناہ نکی استاد محترم بھی وی چما روٹوی خورا طالب بر روٹوی رواقستا بیا بی ٹی وی تا داسی پٹو بیا بی نوڑوی خورا وی دا کوچی طالب تماویل طالبا مورتا گورا گناہ دی کی کنا وی طالب ویل استاجی نو چوکرم خو راچی قتل کیگی کنا راچی قتل کیگی بی اختیار نو استفق پلا وائی پا دادو گناہگارو باندی دادوی گناہگاری میں ترسارا میں دی پٹے کریو میدان حشر کی چتا پوز دو نوشی تا پخ پلا پا زان گواہی ورکوالا چدوی گناہگاری تا چاہتا قتلی ماسترگی دا چل پارا در کریو ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين او بنده دا دوسترگی چا در کڑی دی ما در کڑی دی کنا دا جب چا در کڑی دی ما در کڑی دی کنا دا شنڈی چا در کڑی دی ما در کڑی دی کنا دسترگو گتا چتا گوری کنا سترگی آغا سترگی چی دیار سترگی پی گوری سترگی آغا سترگی چی دیار سترگی پی گوری ورکی شاغا سترگی چی بیار بل پی گوری کسی آغا کسی چی دیار کسی پی کسی رکشاغ کسی چی بیار بل پی کسی دسترگو باندی بم خدای تا گور اخبال رب تا چی پچاتا شکے دا خدای کتاب تا بپی گورے شرعی اسلام تا بپی گورے غلط بین استعمالوے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دا اختر دا منز طریقہ چی دا اگا دا چی دیڑو کم نیت تا کپخل